أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله خالقنا الكريم. ما شاء الله. درود شريف وشرف محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. محترم المقام گرامی قدر معزز علماء کرام بزرگان دین طلباء اعظام د الله رب العالمین و دین باندې مینو د قرآن کریم سره محبت لرونکو ډېرو خوش قسمتو سپین روحو مشرانو خوږو ځوانانو وروڼو ګلالو بچو او کورونو کې اوریدونکو میندو خویندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الله رب العالمین لوی فضل او احسان ستاسو په دې کلي او په دې محله باندې کړی دی چې د دین یو مدرسه په خپل کور او په خپل درشل باندې الله تاسو ته نصیب کړی دی. نن د هغې مدرسه زینت القرآن هغه سالانه خواري هغه سالانه محنت او هغه د کال میوه ستاسو د وړاندې پیش کیږي او هغه ستاسو د کورونو ستاسو بچي چې په هغې کې څلور د قرآن پاک حافظان او باقی قرآن پاک په ترجمه او په ناظره باندې لوستونکي ستاسو بچي. دا د الله رب العالمین په تاسو باندې خپل خصوصي نظر کرم او بیا دا محله هم د میاګانو محله باندې یادېږي. میاګان، سیدان، سادات دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاکه وینه ده. او زه عموما دا خبره کوم د خپلو سادات وروڼو ته، زه وایم تاسو له الله ډېر لوی نسبت درکړی دی. موږ تاسو ته ډېر ځیرېږو، موږ ډېر ارمان کوو، خو دا د الله تقسیم دی او دا سعادت الله تاسو ته در نصیب کړی دی. ګورئ خپل شناخت به نه هېروئ، خپل نسبت به نه هېروئ. ستاسو وینه دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وینه. ستاسو شناخت دا د دواړو جهانو سردار مبارک دی. ستاسو چې ماشوم هم په چا پسې په جرګه باندې لاړ شي خلک وایي د میاګانو جرګه پرې شوې ده. خو تاسو هر څومره کمزوري یئ خو ستاسو د نسبت او د پاکې وینې ته مسلمان په زړه کې احترام لري، نو خپل مړي ورته معاف کوي، جرمونه ورته معاف کوي. ستاسو د جرګې نه چېرته مخ نه اړئ، دا ستاسو کمال نه دی، دا کمال د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عظیم نسبت دی. دا د خلقو په زړونو کې هغه یو نسبت پروت دی،
پکار ده چې د ساداتو او د میاګانو هر کور او هر ځوان او هر بوډا دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت او په صورت باندې برابر تاسو خپل پہچان دا مه هېروئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با د قرآن کریم خوب تلاوت سره ډېره مینه لرله. د اشعریینو محلې ته به کله کله لاړ شو. ابو موسی اشعری رضی الله عنه او د هغه د قبیلې خلقو اوازونه ډېر زیات خواږه وو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې په کوڅو کې د هغې په دروازو کې د هغې د قرآن کریم تلاوتونه اورېدل. پکار دا ده چې هر میا او هر سید دا د قرآن عاشق وي. عاشق دا اوس چې د قاري صاحب کوم تلاوت وکړو قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری. کاش چې د اهلیان پاکستان سره د دې طرز د دې ادا د دې لهجې د دې آواز او د دې تجوید د دې قدر او احساس ورسره وي. الله رب العالمین خو مونږ او تاسو ته بغیر د کړاو نه او بغیر د تکلیف نه او بغیر څه د مشقت نه په خپل کور باندې داسې ښکلي ښکلي دیني جامعات او مدرسې نصیب کړي دي. تاسو د دې قاري صاحب تلاوت واورېدو. د مصر قاریان دومره ښایسته او حسینه لهجه، دومره ښکلی انداز، دومره ښایسته آواز، دومره ښایسته ادا نشي کولی څومره چې زمونږ او ستاسو دا عجمي قرا الله رب العالمین دوی ته دا ورځ نصیب کړی. امام الحرم المکی الشریف پاکستان ته په دوره راغلی و او د لاهور په بادشاهي مسجد کې د جمعې خطبه ورکوله. د فخر او د اعزاز په طور باندې ووی وی ما قرآن کریم د پاکستان د یو قاري صاحب نه په حرم کې زده کړی دی. قربان شم د پاکستان مدرسو پاکستانیانو سره مقدر نشته دی، خو نن چې د حرم په بیت الله شریف کې د کعبه شریفی په سوري باندې په مسجد حرام کې د الله په کور کې د تلاوت انګازي خیږي. دا زما د پاکستاني مدرسې د یو قاري صاحب برکت دی. الله رب العالمین د وطن ته پاکستان ته د علم او د قرائت داسې ښکلي ښکلي جامعې او مدرسې نصیب کړي دي. د قرآن کریم الفاظ، د قرآن کریم معانی، د قرآن کریم ادا، د قرآن کریم تفسیر، د قرآن کریم تعبیر او تشریح. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی باندې د علم سمندرونه الله پاکستان ته نصیب کړي او دا خاوره چې دا مونږ او تاسو پکې پاتې کیږو ارض خراسان. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی فرمایلی وه کو چرته دا علم او دا دین دا دومره مشکل شي چې ثریا ستوري ته وخیږي لناله رجال من اهل فارس. د دې خاورې او د دې خطې بعض خلق به ورپسې ثریا ستوري ته ورخیږي خو د الله رب العالمین د دین علم به حاصلی. دا پیشنگوئی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د طرفنا چې په دې خطه او په دې خاوره باندې به الله رب العالمین د علم حفاظت کوي. عظیم دینی جامعات به الله دلته نصیب کوي او دا پیشنگوئی د دواړو جهانو د سردار مبارک د 2مې صدۍ هجرۍ نه شروع شوله.
حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې هستی الله رب العالمین امت ته نصیب کړه. محدثینو کې امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، دا ټول دغه اهل فارس دغه خطې او دغه خاورې نه الله رب العالمین امت ته نصیب کړل. د حدیث په علم کې امیر المؤمنین، د فقه په علم کې امام اعظم، او د دینی علومو د هغې سرچشمې الله رب العالمین دغه خاورې ته نصیب کړلې. یو زمانه ورونو دینی علم به ډېر په ګرانه زده کېدلو. یو آیت کریمه د زده کړې لپاره به خلقو په کلونو باندې د اهل علم په دروازو باندې خدمت کولو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رئیس المفسرین دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. حضرت عباس رضی الله عنه د هغه برخوردار دی. او حضرت عباس رضی الله عنه په نبی علیه السلام مبارک باندې ډېر ګران و. ډېر قدر به یې کو، ډېر احترام به یې کو. پدري شفقت یې نه و لیدلی. نبی علیه السلام مبارک په تره باندې به یې د خپل پلار مینه ماتوله. یو محفل کې ناست دی او خی طرف ته ترنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه تشریف فرما دی او ګس طرف ته ترنه حضرت عمر رضی الله عنه تشریف فرما دی. منځ کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی. او دا شیخین دا په ژوندانه باندې هم د دواړو جهانو د سردار مبارک ملګري ابوبکر او عمر، او د مرګ نه بعد هم د دواړو جهانو د سردار مبارک د روزې مبارک سره متصل دوه قبرونه، دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دي. الله دې مونږ او تاسو ټول حرمینو ته بوځي چې کله مدینې طیبې ته لاړ شئ او تاسو یقین وکړئ دا مدینه طیبه چې یو پیره چا لیدلې ده او د دواړو جهانو د سردار مبارک د روزې سلام یو ځل چا کړی دی، دا په الفاظو کې زه تاسو ته نشم ویلی، دا احساسات دي. دا سړی چې کله په اخري ورځ د نبی علیه السلام مبارک د روزې سلام کوي او دی بهر راوځي او د خپل ملک ته را روانېږي، یقین وکئ مور به یې دلته وي، پلار به یې دلته وي، ښځه به یې دلته وي او بچي به یې دلته وي. خو دی چې د روزې مبارکې نه را روان شي او په شا باندې د شین ګنبد ته ګوري، په دقه وخت کې د زړه نه انسان ته احساس کېږي چې دا نبی علیه السلام په هر مؤمن د مور او پلار نه هم ډېر ګران دی. لکه دا ماشوم چې د خپل مور د غېږې نه په زور باندې را جدا کې، هغه احساسات هغه په الفاظو کې نه بیانېږي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته د روزې مبارکې سلام نصیب وفرمایي. او ګورئ د سادات او د میاګانو وروڼو ته خو زه دا وایم، اوس نه په زړه کې عزم وکړئ، اراده چې الله مې د حرمینو ته بوځي، هلته به مکې ته ځم بیت الله ته او دلته به مدینې طیبې ته راځم رسول الله ته صلی الله علیه وسلم. حاضري به هلته کوم. او بیا لوی خوش قسمته هغه خلق دی څوک چې د ځان سره بوډۍ مور بوځي او بوډا پلار بوځي. زه به ډېر زیات وزېرېدم هغې خلکو ته چا چې به بوډۍ مور په اوږه باندې راخیستې وه او طواف به یې پرې کوو، په غېږ کې به یې د ماشومانو غوندې نیسلې وه او طواف به یې پرې کوو. ما وی څومره خوش قسمته یې ځوانه چې دا طواف پوره کې او د بیت الله ته مخامخ ودرېږې او دا مور دې الله ته په غېږ کې دقه شانتې نیسلې چې ربه بوډۍ مور مې درله ستا کور ته راوستله، زه ډېر مجرم یم الله، یو طرف ته بیت الله ته ګورم او بل طرف ته د خپلې مور ته. رب کریمه د بیت الله او د دغه خپلې مور په خاطر باندې الله زما جرمونه او زما ګناهونه معاف کا، او دې مور ته په غوږ کې ووایي چې مورې بس دی نو په دې ځای کې راته دعا وکړه
د زړه د اخلاص یو خوږه دعا راته وکړه. زه وایم خوش قسمت دي هغه ځوانان او هغه رونه چې هغوی په خپل مال او دولت باندې د خپل مور او پلار نه په حرمینو کې دعاګانې واخیستلې. هغه خلق ډېر زیات خوش قسمته دي. زما محترم ورونو، چې کله تاسو د روزې مبارکې سلام وکئ نو یو دوه قدمه چې مخکې شئ هلته پاس په بورډ باندې لیکلي دي ها هنا السلام علی ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دلته په ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې سلام او بیا ورسره خواته لیکلي دي یو دوه قدمه ها هنا السلام علی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. هلته به د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغې باندې سلام ورچوي. دا د نبی علیه السلام مبارک د ژوندانه هم ملګري او پسمرګي هم د هغې د دواړو ملګرتیا د نبی علیه السلام د قبر مبارک سره ده. دا دواړه شیخین کریمین د دواړو جهانو د سردار مبارک سره ښي طرف ته او ګس طرف ته ناست دي. دې درمیان کې د نبی علیه السلام دا تره حضرت عباس راښکاره شو. محفل ته را روان دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې په نظر شو د خپل ځای نه ورته پاڅېد، مخې له ورته ووتلو، هلته یې ورسره سلام وکړو، د لاس نه یې ونیسلو، را یې وستو او چې په کوم ځای باندې د نبی علیه السلام مبارک سره په خپله باندې تشریف فرماو هغه ځای باندې یې د نبی علیه السلام مبارک دا تره کېنه. نبی علیه السلام مبارک د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې قدر او احترام باندې ډېر زیات خوشحاله شو. ګوره زما د سپینګیري تر قدر یې وکړو. یو جمله د خولې مبارکې نه وختله، ویې فرمایل اهل الفضل یعرف اهل الفضل. ابو بکر صدیق په خپله قدردان دی، نو زما د تره قدر یې وپېژندلو، رونو د خپلو ترونو قدر کوي. او بیا نبی علیه السلام مبارک د خپل تره سره خبرې شروع کړې، نو ډېرې د احترام په انداز کې خبرې کولې او ډېر په مدم لهجه کې خبرې کولې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پریشانه شو چې نبی علیه السلام خفه شو، تکلیف ورته راغی او که څه داسې مسله راغله چې دا آواز یې ډېر مدم شو، ډېر قلاره شو، زه یې هم نه اورم، دا غوږ یې ورته ورنږدې کو. محفل چې ختم شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دواړو جهانو د سردار مبارک نه تپوس کړي د الله محبوبه څه تکلیف درته راغی چې دا تره دې کله کېناستو بیماري در باندې راغله، څه وجه وه؟ تاسو خو دومره په مدم آواز سره خبرې شروع کړلې چې موږ هم په محفل کې نه اورېدلې، دې نه وړاندې خو ښه ټیک ټاک خبرې هم کولې. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر زما تره چې کله راښکاره شو ما طرف ته را روان شو، جبریل امین علیه السلام الله را ولېږلو، زما محبوب ته ووایه تره په احترام کې ګورې د پلار غوندې وي او د پلار د وړاندې به ډېر په احترام سره خبرې کې. وقل لهما قولا کریما، د مور او د پلار د وړاندې چې خبرې کې نو ډېر د عزت په انداز کې به کې. ابوبکر صدیق تاسو صحابو ته چې الله کوم حکم کړی دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، چې زما د وړاندې به په تیز آواز باندې خبرې نه کوئ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کو چرته تاسو زما د وړاندې په تیز آواز باندې خبرې وکړلې، ستاسو د ټول عمر منځونه، تلاوتونه، ذکرونه، جهادونه، سختۍ او تکلیفونه دا به الله ضایع کړي، تاسو ته به پته هم نه وي. الله رب العالمین ما ته هم دومره تأکید را ولېږلو چې ګوره زما محبوبه ته را باندې ډېره ګران یې، خو د خپل تره د وړاندې داسې مدم انداز کې خبرې کوه لکه د پلار د مخې چې سړی په عزت او د احترام په انداز کې سړی خبرې کوي.
ځوانانو خپلو ترونو ته قدر او احترام په زړه کې ساتئ. د تره زوی رور وي، موږ پښتو کې ورته تربور وایو. تربور دشمن په نظر ورته خلک ګوري. نه، ابن عباس رضی الله عنه دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، خو ډیره زیاته مینه ورسره ساتي. ماشوم دی او د ډیر ماشوموالي نه د نبی علیه السلام مبارک نه د زده کړې کوشش کوي. د حضرت میمونه رضی الله عنها د خپل ترور کرا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما زی هغه شپې له ځان رسۍ کومه شپه باندې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک هلته شپه ده. ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها دا د ام الفضل خور ده او هغه د عبدالله ابن عباس مور ده. حضرت میمونه ترور ده، د خپل مور خور د ترور کرا شپې لذي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په حصہ کې راپاسی او 10 برابرې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما لا معشوم دی، لوټه د اوبو نه ډکوي او د غسلخانې په دروازه کې ږدي. د دواړو جهانو سردار مبارک پوښتنه کوي دا د اوبو نه ډکه لوټه راته چا کېښودلې ده؟ حضرت میمونه رضی الله عنها ورته فرمایي دا خو د ماشوم کېښودلې ده عبدالله ابن عباس. د دواړو جهانو سردار مبارک د شپې د تهجد په وخت کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته دعا کوي، اللهم علمه الکتاب. رب کریما دا عبدالله ابن عباس قرآن کریم ورته الله زدکا او د قرآن لوی عالم ترنه جوړ کا. هغه د نبی علیه السلام مبارک په دعا باندې رنگ معشوم ابن عباس د ټول امت په دې اتفاق دی چې په تفسیر کې د قرآن کریم په تشریح کې چې کومه رایه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وي هغه معتبره ده، ځکه په پوره امت کې رئیس المفسرین خطاب دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته ملاو. حبر الامه دا د امت د ټولو نه لوی عالم. بحر الامه دا د امت د ټولو نه لوی د علم بحر. دا معشوم ابن عباس د نبی علیه السلام مبارک په دعا باندې رنگ نو د قرآن کریم د زده کړې دپاره به لکه د لیونو غوندې ګرځېدو. چا باره کې چې به ورته پته ولګېدله هغه فلانکي ته د قرآن د یو آیت معنا معلومه ده او بل چاته نه ده معلومه، لاړ به شو او د هغه د کور په دروازه کې به په سخته ګرمۍ کې او په غرمه کې د هغه د کور په دروازه کې به کېناستو. چې کله به ستړی شو نو سر ته به خپل لاس کېښودل او سم لاستو به په سرو غرمو باندې تاسو د عربو د ریګستان هغه تپ لیدلی دی، تاسو د عربو ګرمي به لیدلی وي، بیا د هغې د غرمې کیفیت به څومره خطرناک وي. دا عالم چې به کله بهر راووتلو او د خپل کور په دروازه کې به د تاجدار مدینه د تر زوی وکتلو نو د حیرت په انداز کې به تپوس وکړو ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وجالس ها هنا، ای د نبی علیه السلام د تر زوی او زما د کور په دروازه باندې ملاس وبه ویل ورته تا به مونږ ته اطلاع کړې وه مونږ به ستا کور ته درغلي وو، ته خو په خپل قدر و منزلت باندې نه پوهېږي. هغه به ورته وفرمایل انا احق بذلک منک، نه زه ډېر حقدار وم چې تا پسې راغلی وې، ځکه زه تږې یمه، ما ته ضرورت دی د عالمانو قدر زده کوي د عبدالله ابن عباس نه. نو بیا به ورته ووي ښه نو دروازه خو به دې راته ډبولې وه، په ګنټو ګنټو دې په دې سخته ګرمۍ کې بهر انتظار کو، نو خو دروازه به دې ډبولې وه مونږ به درله بهر راوتلي. نو ده به ورته وویل نه، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه چې به د زده کړې دپاره کوم اعراب راغلل
او بے وقت به نبی علیه السلام د کور نه روباسلو. الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړیو ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم. کو دې بانډچیانو دومره انتظار کړی وی زما محبوبه چې ته په خپله مرضۍ او په خپله خوښه د خپل کور نه راوتلی وې او دوی تا ته بهر ناست وې، دا به د دوی دپاره ډېره زیاته بهتره وه. ستا خوب کې به خلل نه و راغلی، ستا آرام کې به خلل نه و راغلی، ستا معمولات زندگی کې به خلل نه و راغلی. علماو ته به بې وخته رینګونه نه ورکوئ، علما به بې وخته د خپل کور نه بهر نه روباسئ. ښه درته پته ده چې مانځه پسې به مولانا صاحب راځي، مانځله به مولانا صاحب راځي، مانځه پسې چې کله سلام وګرځي او دعا وکړي د خپلې شرعي مسلې تپوس ترې نه کوه. د علماو زندگی د امت امانت دی، هسې نه ستا د وجې نه امت د لوی خیر نه محرومه نه شي. دننه به یې قلم او کاغذ راغستی، امت ته د خیر رسولو دپاره به تصنیف کوي. دننه به تفسیر راغستی، امت ته د خیر رسولو دپاره به مطالعه کوي. او ستا د وجې نه به کیدی شي د امت په هغې خیر کې خلل پرېوځي. د دې وجې نه د اهل علم قدر وپېژنئ. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه زده کوئ. د صحیح مسلم شریف روایت دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د یو آیت کریمه وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. د یو دوو زنانو ذکر کړی دی په ازواج مطهرات کې، او د هغې نشاندهي قرآن کریم نه ده کړې چې هغه دوه بیبیانې د نبي علیه السلام مبارک کومې وې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ډیر وخت پورې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه مې زده کوله، د دې دوو زنانو متعلق راته رڼا نه وه چې دا د نبي علیه السلام کومې دوه بیبیانې دي. فرمایي د حضرت عمر رضی الله عنه متعلق راته دا چا ویلي چې ده ته یې پته شته دی او دی د دې پوره واقعې نه په خپله باندې خبردار دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی لاړم او د حضرت عمر رضی الله عنه په دروازه باندې ودرېدلم. د یرې د وجې مې تپوس نشو کولی، سحر کیږي ماښام کیږي، شپه تېرېږي بیا سحر راځي بیا ماښام راځي. یو کال مې د حضرت عمر په دروازه باندې خدمت وکړو، تر یو کال پورې مې دا جرأت نشو کولی، یریدم ترېنه. حضرت عمر رضی الله عنه له الله رب العالمین ډېر لوی رعب ورکړی و. فرمایي تپوس مې ترې نشو کولی، یو کال مې انتظار وکړو. کال پس حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې طیبې نه د حج په سفر روانېږي. زه ورسره ملګری شوم، یاره کیدی شي په دې لاره کې چېرته ځان له به زړه کلک کړم او د دې یو آیت کریمه متعلق به ترېنه تپوس پوښتنه وکړم. فرمایي زه ورسره روان شو. د مدینې طیبې نه مکې مکرمې ته 7 ورځې سفر مونږ وکړو، خو په دې کې ما جرأت ونه کړلی شو. ایام د حج راغلل، مناسک د حج مو ټول ادا کړل، بیا مې هم جرأت ونه کړلی شو. حج نه فراغت وشو، واپس مدینې طیبې ته را روان شو. چې کله په دې لاره کې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځای کې اودس برابرو، ما لوټه د اوبو نه ډکه کړله او اوبه ورته ورچومه او دې درمیان کې مې زړه ځان له کلک و. ما ورته وویل چې یا امیر المؤمنین، زړه کې مې د یو آیت کریمه د زده کړې تلوسه ده او یو کال مې درته انتظار وکړو، تپوس مې درنه نشو کولی، خفه کېږې نه، تپوس به درنه وکړم. حضرت عمر رضی الله عنه راته وویل ولې دې رانه تپوس نه کوو، که راله راځي نو خو زه به یې درته ښایم او که نه راځي راله خو زه به درته وایم چې بل چا نه پوښتنه وکړه څه کوم آیت کریمه دی. وی ما ترېنه تپوس وکړو من اللتان تظاهرتا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د نبي علیه السلام کومې دوه بیبیانې وې چې هغوی د نبي علیه السلام مبارک سره دغه معامله راغلې وه. هغه د قرآن کریم
کې الله رب العالمین د هغې متعلق اوږده تفصیلي واقعه احادیث مبارکو کې ذکر کړې ده. وی حضرت عمر رضی الله عنه راته وفرمایل هما حفصه و عائشه، دا خو یو زما لور وه حضرت حفصه، او بله د ابوبکر صدیق لور وه حضرت عائشه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د یو آیت کریمه د زده کړې لپاره یو کال د حضرت عمر په درشل انتظار وکړ. د دوبیانو د کلي، د میاګانو د محلې، سپینګیرو مشرانو، خوږو ځوانانو وروڼو د خپلې محلې عالم دین مولانا صاحب مجبوره کوي مونږ ته جي د قرآن پاک ترجمه شروع کړي، مونږ ته د قرآن پاک تفسیر شروع کړي. کال انتظار ته ضرورت نشته دی. هغې صحابه و تابعینو بزرګانو ائمه مجتهدینو چې په مشکلو باندې کوم علوم زده کړي وو، هغه تاسو ته په سهولت او په آسان د خپل کور په دروازه هغه تاسو ته حاصلېدلی شي او تاسو ته میلاوېدلی شي. د خپل کلي او علاقې د علماو ډېر قدر کوئ. دې وخت کې د انبیاء کرامو سلسله ختمه ده، صحابه نشته، تابعین نشته، تبع التابعین نشته. د دې دور د دغه علماء کرامو په باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو دا زما وارثان دي، دا زما خلفاء دي، وسيكون خلفاء فيكثرون، دا زما جانشین دي. دوی باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی وو اے زما امتیانو علیکم بمجالسة العلماء، عالمانو سره ناسته شروع کئ، علماو نه نفرت مکوئ. تاسو کې کم مسلمان داسې دی چې هغه د الله د دین د رڼا نه مستغني دی؟ هر یو سړی ضرورتمند دی د دین رڼا ته. د کور ژوند دی، د کاروبار ژوند دی، مملکتي زندگی ده، عقیده ده، عبادت دی، معاشرت دی، اخلاق دی. د دین کومه شعبه داسې ده چې تاسو په هغې کې د الله د دین نه مستغني یئ؟ نه، تاسو د ژوند په هر پل او په هر قدم کې د الله دین ته محتاج یئ. د الله د دین باندې پوهېدونکي خو عالمان دي. د مسایلو سرچ ځوانان وروڼو په ګوګل باندې مه کوئ، دا لویه فتنه ده. تاسو ته هېڅ پته نه لګي ګوګل باندې جواب ورکوونکی څوک دی؟ مرزایی دی، قادیانی دی، انجینیر مرزا دی، ښکلی تک تور پټکۍ وهلی، مخې ته بخاري او ترمیزي او صحیح مسلم او فلان او فلان کتابونه پراته. تاسو ته اندازه نشته چې د هغه عقیده څه ده. د خپل کلي او د خپلې علاقې هغه عالم چې په وړوکوالي تا ته الله اکبر اذان په وخت کې کړی دی، د خپل کلي او د خپلې علاقې هغه عالم چې تا ته شپږ کلمې ښودلې دي، تا ته یې مونځ ښودلی دی، ته یې په مانځه باندې ودرولی، تا ته یې قاعده ښودلې، تا ته یې سپاره ښودلې، 5 وخته مونځونه درله کوي، پلار دې مړ شي نو جنازه پسې کې، مور دې مړه شي نو جنازې ته یې مخکې کې، جمعې مونځ ورپسې کې، نکاح درله د مور تړلی، تا له یې نکاح تړلی چې په دې دومره معاملاتو کې تا د خپل کلي علاقې په عالم اعتماد کو. نن ته ولې د خپلې علاقې په عالم بې اعتمادي کې او ځای په ګوګل کې مسایل شرعیه سرچ کې؟ تا ته پته شته دی؟ قادیانیان اوس چې کوم دی مرزایی قادیاني د هغه کوم خلیفه او جانشین دی مرزا مسرور لعین او ملعون، تاسو لیدلی دی؟ تک سپین پټکۍ یې وهلی، لویه شمله یې پکې پرېښودلې ده، ښکلې سوچه ګیره ده، او دقه شانتې په متشرع لباس کې قرآن ته چې کښېني قرآن ورله نه ورځي، د قرآن لفظ ورله نه ورځي. خو تا ته پته لګي چې دا څوک دی؟ د قرآن کریم زده کړه د اهل علمو نه کوئ، د علماو نه کوئ. او علما ورونو تاسو ته هم جولۍ غوړومه، درخواست درته کومه، مونږ او تاسو سره چې خپلو استادانو څومره خواري کړې ده، هغه خواري د دې ورځې دپاره نه وه
چې سند د شهادت العالمیه واخلا او بیا لاړ شه په سکول کې استاد شه، نه به ته د قرآن کریم درس کې په خپله محله کې، نه به امامت کې، نه به د امت اصلاح کې. کوم زکاتونه او صدقات او خیرات چې ستا مدرسې له چې تا پکې علم حاصله او خلکو ورکو د دې ورځې دپاره نه چې ته لاړ شې په خپل سند باندې په سرکار کې استاد شې 80,000 روپۍ تنخواه اخلي او خبره خلاصه. نه، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خپل وظیفه وپېژنه، خپل ذمهداري وپېژنه، خپل فرض منصبي وپېژنه. تا باندې د ټول امت حق پروت دی. ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث یې. لاړ شه دنیا امت مسلمه، د امت مسلمه نوجوانه طبقه او ځوان کل کوم طرف ته روان دی. آرام سره ته ځان له خپل کار روزګار کې د امت د بچو فکر در سره نشته. د پښتنو بچي لرې نه، دا زموږ سره خواته قبایل. ما ته د قبایلو یو مشر عالم دعوت راکړو، ما ته وی مفتي صاحب زموږ علاقې ته راشه وزیرستان ته. ما ورته وی حضرت نن سبا خو د حالات داسې ښکلي نه دي. ما ته وی مفتي صاحب د زړه د درد یو خبره درته کوم. دلته د یونیورسټۍ څه سټوډنټان دي، هغوی د کلي جرګه کړې ده او موږ ته ویلي دي چې موږ له به د بونیر نه مفتي صاحب راغواړي، زمونږ څه شکوک او شبهات دي. ما وی د څه متعلق؟ ما ته وی مفتي صاحب زمونږ په قبایلو په خاوره باندې د دهریت هواګانې رانوتې دي. زمونږ په دا یوه علاقه کې 300 ځوانان د الله نه منکر شو، ایتیست شو، لګیا دي په د خپل قام په محبت کې. د مذهب نه نفرت شروع کو، عالم نه نفرت شروع کو، مخې ته ورپسې لاړل. د لینن او د کارل مارکس کتابونه یې کتل، د هغې نه لاړل الحاد طرف ته. اوس هغوی د ریچارډ ډاکنز کتابونه ګوري، کوم چې د دهریو او د ملحدینو مشر فلسفي دی. ما ته وی مفتي صاحب زمونږ د ځوانانو ایمانونه په خطره کې دي. ځوان کل مو د کفر په سرحد باندې ولاړ دی. د الله په وجود اعتراضات دي چې الله خو نشته، داسې ګپ دی. رسول نشته، داسې ګپ دی. جنت او دوزخ نشته، داسې ګپ دی. قرآن او حدیث دا ډګوسنې دي. آخرت او روز قیامت دا تصورات او تخیلات دي، د دې هیڅ حقیقت نشته. زه لاړم، الله رب العالمین چې څه نصیب کړی وه د هغې خپلې کم علمۍ باوجود د الله په عقلي نقلي تکویني دلایلو باندې هغوی مخې ته مې څه خبرې ترې مخې ته کېښودلې. او بیا په اوس وخت کې چې د ملحدینو د هغوی کوم اعتراضات دي او عقلي شبهات دي، په هغې باندې مې ورسره خبره اتره وکړله. بیا مې ځوانانو ته موقع ورکړله چې تاسو د چا په ذهن کې که اوس هم څه شک شبهه وي پاسئ ووایئ. که ما ته راتلله زه به یې درته تشفي وکړم، که ما ته نه راتلله زه به د بل چا نه زده کړم، ستاسو تسلي تشفي به کومه. الحمدلله علماء کرام ورونو د دې حالاتو نه مه بې غوره کېږي. ما په خپله باندې یو ریسرچ وکتلو. نن سبا په دنیا کې 200 ملکونه دي. په دغې 200 ملکونو کې د دهریت او د ایتیزم د ټولو نه زیاته آنلاین مطالعه دا په امریکا کې کېږي او د امریکې نه وروسته 2م نمبر په پاکستان کې کېږي. ځوانان مو چېرته روان دي؟ روس کې نه کېږي، کوم چې د الحاد مرکز و. د روس صدر پیوټن د مسلمانانو جماعت ته ځي او قرآن د سینې سره نیسي. هغه خلق اسلام طرف ته را روان دي. لوی لوی ساینسدانان چې کله د الله رب العالمین په دغه تکویني دنیا کې ورغوپه شي، مخکې ورپسې زی علم په ځای ودرېږي او د الله رب العالمین مخلوق او د الله کائنات دا انتها ته ونه رسي، هغه ځای کې اعتراف وکړي یو ذات خدا سه شته دی چې دا دومره لوی عالي کائنات پیدا کړي.
د هغې ساینسدانان اسلام ته را روان دي او زمونږ میټریک فیل نالایقه په نقلونو باندې پاس شوي هغه روان دي وي نه مذهب نشته انسانیت ښه شی دی ह्यूमैनिटी फर्स्ट सबसे पहली इंसानियत सबसे बड़ी मजहब लुई मजहब इंसानियत दे दा नगमे और दा नज़मुन पकी चलेगी ज़वानानो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाने क्लक ईमान और क्लक अक़ीदा साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन खातमुल मुरसलीन क्लक अक़ीदा पे साथ है उलमाए किराम रोनो खपल मनसब बन परेगदवई द उम्मत बची द कुफर पर सरहद वलाड़ दी और तो पदे फिक्र की कि जमा बची बखुरी सा द रसूलुल्लाह मुबारक दा विरासत वो अगर द खपल बचो द पारा कमाई का वाला ना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन द दिन खिदमत तम लगाने उतारा रोजी चिस्म मुकर्रर हुई अल्लाह बदर कई दुमरा मखलूक तवर की तासुब अल्लाह दर कई कवई असबाब लटवई तिजारत वर सर कवई पार्ट टाइम मुलाजमत कवई बिल्कुल बेशक कवई जमींदार कवई बेशक कवई असल मकसद स्तासो दे अल्लाह द दिन दाई जोड़े दल्ली लियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम को उलमा खामोश पातिशु कुफर ब एक तरफ जमुंगा उस्तासो द बचो व ज़हनुन बांधे काबिश दाखो हाइब्रिड वार दे दाखो 5th जनरेशन वार दे द हर यो ज़वान पलास के कम स्मार्टफोन मोबाइल दे दा द रुश्द द हिदायत जरिया हम के दिले शो दा द जलालत द गुमराही जरिया हम के दिले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरिए मालूमात नन प दुनिया के दक यो स्मार्टफोन मोबाइल खपलो मस्जिदों के दरस कुरान शुरू के हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया खपलो शागिर्दानों का द दौरा हदीस द दस्तारबंदी को मौका बांधे बचो यो वसियत में वावरई इमामत बन प्रेग दवई द उजरत पनियत मकवई द उम्मत द इस्लाह पनियत बांधे तो और द्वयम पे वर्त फरमायल द कुरान करीम दरसुन शुरू कई उम्मत तगे नास्ते उलमा किरामत में हम दरखास्त और ब्यास्तासो द दो बयान द क्लियो बिल खुसूस तदी महल्ली रुणो था खपल आलिम पदे मजबूर कई मुंतजिद कुरान करीम तर्जुमा शुरू कई मुंतद कुरान तफसीर शुरू कई मुंगडीर तगियो मुंगडीर ना पोययो हफ्ता मख के माल यजवान रागे द तबलीगी मरकज की यव हफ्तावा और जमा ख्वाल रागे मा सरकेनास देर ज्यादा खफाओ द परेशानी पर मख के मालूम दला माता ये मुफ्ती से देर खफाए माय वाले बस वे खबर में लवयलो नदा हर चीज शरीयत के हल तले सभी वाया माता ये मुफ्ती से दनन नशपक का लमख की जमा वादो शो और जो दिली द्वाड़ा यो बल सर समरा नगलू अगर कोर तलाड़ द प्लार करा और मा वर्ता द्री पेरी ची कमने द तलाक व अल्फाज इस्तेमाल करल या में मोर रा मंस्त शो प्लार ने रा मंस्त शो जे मजबूर कलम और आग बीबी जमा रावस्तला मा हया रा लरातला और शर्म रा लरातलो बस मा वसर जुवन ते राव जमा कर न दो बच्ची शिवी दी और मुफ्ती से खुश बसको नमावे दाश पक्का लता को गुनाह के तेर कल दिस दल के पचक लके दे तेर कड़ी ये मुफ्ती से मा तो दे मसले इल्म नौ नमावे शरीयत के दा आकिल बालिग द पार ला इल्मी दा उज़र न दे वले आलिमान नौ ता तपोस न शुका वले दुमरा त पयो मसला न कोई दले वे उस बस की संग बुजुदा की गुमा जुदाए त जरूरत निश्ते शपक कालमख के ता जान न जुदा करेगा बयान और शरई मसला ओ खोदला ए रोनो मुंग और तासु के हर यो कस अगर दीन इस्लाम द मसाइल न पयो वक्त के मुस्तगनी न शुके दे राज़े आलिमान न के नहीं आलिमान न लरी की गई माना आलिमान न लरी मतखती सादात रुनो तमे वायम तासु द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम द विने वारिसान ये रिश्तेदार ये और द आलिमान ये द दिन और रूहानी वारिसान दी तासु गोरे द आलिमान न गड़बड़ न शई खपल रिश्ता पेजने स्तासु द बाबा खपलवान पदे उम्मत के आलिमान दी दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिसान दी दी वजह फरमाई मन आदा ली वलियन फक़द आदमतहु बिल हर्ब
الله فرمایي زه سره اعلان جنګ کوم، الله پې خفه کېږي. د خپلې علاقې د عالمانو سره مضبوط ربط ساتئ. د خپلې علاقې د عالمانو نمبر په موبایلو کې د ځان سره سیف وساتئ. کله هم د شرعي مسلې ضرورت پیښیږي زر نمبر ملاوئ. عالم سره نفرت وکئ، ځان ته به نقصان وکئ، چا ته نقصان نشئ کولی. کوم مریض چې ووایي چې زه د ډاکټر سره هېڅ تعلق نه ساتم، ډاکټر ته نقصان نشته دی، مریض ته تاوان دی، امت ته تاوان دی. د عالمانو نه په نفرت کې هغه خلق څوک چې د علماو او د دې موجوده ځوانانو د دې سپین ږیرو مشرانو ترمنځ د نفرت فضا پیدا کوي، تباهۍ ته او د تباهۍ کندې ته دا امت ورسول غواړي. د دې وجې نه دا خو د الله په تاسو لوی احسان دی. هغه خلک خوش قسمته دي چې د چا بچو نن د قرآن حفظ وکړو، میندې به یې خوشحاله وي، پلاران به یې خوشحاله وي. مولانا صاحب ما ته ووی یو ماشوم دی پکې سمر جلیل، کوم یو بچی دی پاس بچیا سمر جلیل کوم یو دی؟ ماشاءالله بچیا مبارک شه. د دې ماشوم مور یوه هفته مخکې وفات شو. د هر مور دا خواهش وي چې ما د خپل بچي د قرآن ختم واورېدلی، ولیدلی، زما بچي ښکلی پټکی وهلی وی، زما کور ته رادننه کېدلی او د قرآن هار یې په غاړه کې وي او ما مې د خپل د زړه ټوکړه دا مې په تندي باندې خپل کړی وی. الله رب العالمین دې په قبر کې خوشحاله کړي. او کله کله داسې اوشي رونو دا ارمان الله رب العالمین د بعضې خلکو نیمګړی کړي. دنیا نه رخصت شي. زمونږ د بونیر کې یو دستاربندۍ ته زه تلی وم، هلته دستاربندي شروع وه. هغه قاري صاحب چې نومونه اخیستل نو د یو نابینا حافظ صاحب نوم یې واخیسته، نو په هغې سره په ژړا شو. ما ورته ویل قاري صاحب وروسته مې ترېنه تپوس وکړ، تا خو ډېر وژړل، ولې؟ ما ته ویل مفتي صاحب ما ته د دې حافظ صاحب یو ډېره دردناکه واقعه رایاده شوله. ما صاحب ویل زما شاګرد دی، د ده مور ډېره زیاته بیماره وه، ما ته پته نه وه. ده ما ته یو ورځ وي قاري صاحب زما مور وایي چې دوه مخه سبق وایه، د یو مخ به ځئ. نو ما د خپل شاګرد ته ویل چې هلکه بیا به یاد نه کړلی شي، بیا به درته یاد پاتې نه شو، ډېر نوی سبق مه وایه، ستا څه تعدي ده. وی ده ما ته وی چې قاري صاحب زما مور ناجوړه ده او بلکل د مرګ په حالت ده، او ما ته وایي زویه دا زما غټ ارمان دی، پلار خو دې مخکې مړ دی او دا د پلار هم ارمان، اوس زما دا ارمان دی چې کم از کم زه ستا په ختم کې شریکه شم او ستا دستاربندي او زه درته بهر په لاره کې ولاړه یم او ته راوځي او زه درته په غاړه کې د ګلونو هار ور واچوم. قاري صاحب وی ما ورته سبق ډېر کو، خو الله ته منظوره نه وه. هغه والده صاحبه د ده د دستاربندۍ نه میاشت مخکې وفات شوه. نوې بیګا د حافظانو صاحبانو چا ځان له واسکټونه برابرول، چا کپړې او چا پټکي. ده ته مې وکتل، نو دې سیټ ته ناست دیوال ته یې ډډه والې ده. نو ما ورته ویل لکه فلانکي ته ولې پاسه ځان له کپړې مپړې برابر کړه؟ وی دې په شنه شو. او ما ته وی چې قاري صاحب زه چاته ځان ښایسته کوم، پلار مې نشته، مخکې مړ و، د مور مې تمنا وه هغه ورپسې مړه شوه. دا زما د ملګري حافظان چې دستاربندي وشي، پلاران او وروڼه به یې محفل ته راغلي او میندې به ورته په کور کې په انتظار ناست دي. زما خو مور هم مړه ده او پلار مې هم مړ دی، او زه چې دستاربندي وشي نو خلق به کورونو ته ځي او زه به هدیرې قبرستان ته د پلار قبر او د مور قبر ته. دا د الله رب العالمین امتحان. سمر جلیل حافظ صاحب دستاربندۍ نه وروستو دی د والدې صاحبې قبر ته لاړ شه، دعا ورته وکړه، ستا د تلاوت ثواب به الله رب العالمین ستا والدې مکرمې ته رسوي. ایصال ثواب زمونږ د اهل سنت والجماعت هغه عقیده ده. مسلمان خو د خپل مور او د خپل پلار دپاره د تلاوت ثواب لیږي وررسي، صدقه ورلیږي الله ورته وررسوي. نو خوش قسمته دي هغه خلک چې په ژوندانه باندې خپل بچی د دین په خوشحالۍ باندې ولیدلو. ګورئ چې دا کوم ناظر خوان بچي دي، د
د دې والدین او وروڼه به دلته ناست وي، زه دې ته دا درخواست کوم دا بچي مو حفظ ته داخل کړي. او دا مدرسه دا مسجد مې ولیدلو، الحمدلله تکمیل ته رسېدلو والا دی، څه نیمګړتیا پکې شته دی. او زما خپله مشوره هم دا زه اکثر د خپلو ملګرو ته وایم، زه وایم د مسجد کې چې په کوم ځای کې منځونه کېږي هغه ځای نه د مدرسې دا حال یا په دویم چت جوړوئ یا ترېنه لږ سایډ ته جوړوئ، ځکه دا واړه ماشومان دي، د چا نه متیازې وبهیږي، د چا کپړې بلیدې وي او راغلي وي په صف کې ناست وي، مسجد کې دننه قاري صاحب ته پته نه وي، استاد ته علم نه وي، د دې وجې نه یو سایډ ته حال یا په دویم چت باندې دا خپله مدرسه جوړه کړئ. دا د خپل ځان دپاره ذریعه د آخرت په طور باندې جوړه کړئ. الله رب العالمین سره خپله سودا وکړئ. قاري صاحب باندې احسان مه کوئ او مه په محتمم صاحب باندې احسان کوئ. د قیامت د ورځې پورې چې دې مدرسه کې څوک د قرآن تلاوت کوي ته به مړ یې او ستا قبر ته به ستا روح ته به الله رب العالمین د هغې ثواب در رسوي. هر نیکي د هرې نیکۍ کار چې دی وکړو او وروستو خلقو دپاره سلسله برقرار پاتې شوله، یوازې نیکي نه بدي هم دغه شانتې ده. پرون صحیح مسلم شریف کې تیر شو، څوک چې هم نن قتل کوي نو کان لابن آدم الاول کفل منها، وړمبې بني آدم قابیل د هغه په ګناه کې حصه ده، ځکه دا پوړی هغه کې ښودله، دا قتل و غارت چې څومره کېږي د هغه پکې حصه ده. چې څوک د نیکۍ پوړی کېږي وروستو چې څومره خلک پرې روان وي په هغې کې به یې حصه وي. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. دې وجې نه دا خپله مدرسه ښکلې جوړه کړئ، ښایسته یې جوړه کړئ. کوم ضروریات چې پکې دي قاري صاحب مه خبروئ، د چا د مخې هم مه وایئ، ځان له راشئ غیبانه د الله سره خپله معامله وکړئ، دا تیاره کړئ. حضرت ابو الدحداح رضی الله عنه یو صحابي دی، دا معمولی مختصر خبره درته کوم بیا دعا کوو. دا یو صحابي دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، د الله حبیبه پلار مې مړ دی او ګاونډیان مې زورور دي، دا پوله خپله نیغومه او زما د دې ګاونډي پکې یو کجوره راځي، سوال مې ورته وکړو خو نه راکوي راله. نو د الله حبیبه کو دا کجوره دې ترېنه راله واخیستله، خیر دی دی چې څومره قیمت وایي زه به ورله ورکړم او زما دا پوله به سیده شي، زه به د خپل باغ نه ګیر چاپېره دیوال وکړم نو ګاونډي به راله کم از کم نقصان او تاوان نه راکړي. نبی علیه السلام مبارک والله ګاونډي راوغوښتل. نبی علیه السلام ورته وویل چې خیر دی دی به تاله د یو کجوري ځای درکړي؟ هغه ویې نه. وایي د 2 کجورو ځای به درکړي؟ هغه ګاونډي ورته ویې نه. د 3 کجورو ځای به درکړي؟ هغه ګاونډي ورته ویې نه. د 10 کجورو ځای به درکړي؟ درله خیر دی. هغه ګاونډي ورته کلک شو، نه ورکوم ورله. نبی علیه السلام د صحابو په محفل کې اعلان کوي، وی د دې یتیم دپاره به څوک داسې وي چې هغه به د دې چې کوم دی نو ګاونډي نه د یوې کجورې دا ځای دا به ترېنه په مو مانګي قیمت باندې واخلي او زه ورله د جنت ضمانت ورکوم، الله به یې جنت ته ورولي. یو صحابي دی ابو الدحداح رضی الله عنه، هغه په دې محفل کې ناست دی، هغه پاڅېدل، انا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دې ګاونډي ته ورله مخاطب شو، ما پیژنې؟ او تا خو پیژنم که نه، ته ابو الدحداح نه؟ وایي تا زما د کجورو باغ لیدلی دی؟ او لیدلی مې دی، 600 کجورې دي پکې. دا پته درته شته دی چې زما د کجورو سوری دا مشهور سوری دی، یاد سوری دی؟ وی بلکل راته شته دی. دا پته درته هم شته دی چې زما د کجورو د باغ په منځ کې د یخو خوږو اوبو ولې نهرونه دا تیر شوي دي، لختي تیر شوي دي. او دا پته راته هم شته دی، دا پته درته هم شته دی چې زما د 600 د کجورو د باغ نه ګیر چاپېره ښکلی ښایسته قلنما دیوال دی. او دا پته راته هم شته دی. ښه نو دا اندازه درته شته دی. ابو الدحداح رضی الله عنه ورته وایي چې زما د باغ د کجورې میوه دا د عربو بادشاهان خپلو مېلمنو له ساتي؟ وی او بلکل دا پته راته هم شته دی. نو وی ما تاله دقه د خوږو یخو ولو نه ډک باغ په 600 کجورو باندې مشتمل
سره د خپلې چاردیوارۍ نه دا ما تعالی د جنت په بدله کې د الله د رضا په خاطر د یتیم نه ورکړه. دا یو کجوره دله ورکړه، د یو کجوري دا ځای سړی حیران شو، یقین یې نه راتللو. ابو الدحداح رضی الله عنه ورته فرمایي تعال، ګوتې نه ونیسلو، ما سره راځه اوس درله قبضه در کوم، په دې ساعت باندې لیټوالی او تاخیر پکې نه کوم، ځان سره روان کړو. چې کله هلته ور ورسېدل، ابو الدحداح رضی الله عنه بیبي ده ام الدحداح سره د خپلو ماشومانو بچو نه خپل باغ طرف ته راوتې دي، یخ سوري باندې ناست دي، خپې یې داسې د اوبو په دې یخه وله کې لاندې کړي دي او کجوري څه په خوله کې دي او څه په لاسو کې دي. ابو الدحداح رضی الله عنه خپل باغ ته نه دننه کېږي، بهر نه آواز کوي یا ام الدحداح اخرجي من الحديقه واخرجي ولدك، په خپله م راوځه، ماشومان در سره راواخله، او واخرجي ما في افواههم، او د دې په خولو کې چې دا کومې کجوري دي دا ورتاوې که بهر، لاسونو کې چې کومې کجوري دي دا هم په دې باغ کې ورتاوې که، او تاسو راوځئ. هغه ورته د دې نه آواز کوي څه چلو شو؟ ابو الدحداح دی ورته وایي وی باغ مې خرڅ کو. هغه ورته په چا باندې؟ وی په الله باندې. په څه عوض کې دې ورکو؟ د جنت په بدله کې مې ورکو. هغه ورته د دنې نه آواز کوي ډېره ښکلې ګټوره او منافع بخش بیعه دې کړې ده، خفه پې نه یمه. د بچو د لاسو نه یې کجوري ورتاوې کړلې، خوله کې ورله ګوته ننباسله خپلو بچو له، او کجوري ترېنه راواخېستلې، بهر یې ورتاوې کړلې. هسې نه الله سره چې مې کوم اجر دی هغې کې چېرته کمی را نه شي. بهر راووتله. ابو الدحداح رضی الله عنه د هغه یتیم صحابي هغې ګاونډي ته وایي هذا لک، بس دقه باغ دی، دا ستا شو، دا مې تاله د دې ده قبضه مې درله هم درکړله. واپس چې کله لاړ، د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي ابو الدحداح لویه ګټه دې وکړله، الله د دین لپاره چې چا قرباني ورکړې ده او خپل مال یې ورکړی دی، فرمایي ورته کم من عبق رضاح ودار فیاح لابي الدحداح، وی الله رب العالمین راته فراخه کور په جنت کې وښودلو چې دا مې د ابو الدحداح دپاره په جنت کې جوړ کړلو، او وی بیا راته په ستا د جنت په هغې فراخه کور کې د کجوري ښکلې ښکلې ښایسته ونې او د میوو نه ډکې ډکې غونچې. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي کم من عذق رضاح، فراخه ښکلې ډکې ګورې غونچې د کجورو دا مې په هغې ونو کې ولیدلې. ابو الدحداح تا ته د ستا جنت مبارک شي. دا خپله مدرسه دا په خپله باندې جوړه کوي او په دې نیت باندې جوړه کوي چې ابو الدحداح رضی الله عنه له الله عوض کم ورکاو، ما له هم الله رب العالمین هغه عوض راکوي. مدرسه به جوړوئ انشاءالله العزیز، دا باقي کار به پکې تکمیل ته رسوئ انشاءالله العزیز. جزاکم الله احسن الجزاء. او خپل بچي دا به دلته راولئ، حفظ والا به علم ته داخلوئ، ناظرې والا به حفظ ته داخلوئ، او انشاء الله العزیز په دغې بچو باندې به الله په دنیا کې هم خوشحالئ او په آخرت کې به هم الله خوشحالئ. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د عمل توفیق نصیب وفرمایي، او الله رب العالمین دې د دې دیني مدرسې دا ټول خدمات په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.